अस्सलामुअलैकुम मलगोरो द पेशावर हाई कोर्ट ना पीटीआई द पारा यव ډیره غټه خوشخبری راغلی ده په انتخاباتو کې بعد د بیٹ نخا ضرور وي په انتخاباتو کې بعد په بیلټ پیپر باندې د بیٹ نشان ضرور وي الیکشن کمیشن چې کوم د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن کمیشن کې چې کوم د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن چیلنج شو د غي حواله سره پیشاور هائی کورټ حتمی فیصله کړی د جی پیشاور هائی کورټ دا حکم جاری کړی د چې الیکشن کمیشن با هیڅ قسم اکشن د پی ټی آی خلاف نه خلی چې الیکشن کمیشن نه اور وځو کې جواب هم طلب شوی دی چې تاسو اور وځو کې پیشاور هائی کورټ کې خپل جواب هم جمع کړئ اور انټرا پارټي انتخابات الیکشن کمیشن کې چیلنج کېدو مقصد صرف پی ټی آی نه د بیٹ نخا اغشتلو جی په دې کیس کې د پی ټی آی چیئرمین بیرستر ګوهر علي خان ډیر زبردست دلایل په پیشاور هائی کورټ کې پیش کړی دي جی بیرستر ګوهر علي خان ویل دي چې هر سیاسي پارټي سره چې څوک هم مطلب په ملک د دنیا سیاسي پارټیان دي 175 په ملک کې تر اوسه پورې الیکشن کمیشن سره 175 سیاسي پارټیان رجسټرډ شوي دي خو تر اوسه پورې دغه 175 پارټیانو کې د چا هم د انټرا پارټي الیکشن نه چیلنج شوی نو بیا د پی ټی آی ولې انټرا پارټي الیکشن بار چیلنج کیږي او یو عام سړی راپاسي وغه د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن چیلنج کوي جی نو دې حواله سره بیرستر ګوهر علي خان په پیشاور هائی کورټ کې ډېر زبردست دلایل پیش کړي دي او انټرا پارټي چې کوم الیکشن د انټرا پارټي چې کوم الیکشن د غي حواله سره خو اپډیټس دوباره نه راغلي چې یا دوباره کوي خو د بیٹ نخا چې کومه دغه فلحال لا محفوظ ده اوس تر کومه پورې محفوظ ده د راتلونکي ټایم کې پته لګي چې آیا راتلونکي ټایم کې د خلاف څه مطلب څه سازش پیلاوي کنه بل عمران خان ته درو مقدمو کې ضمانتونه منظور شوي دي انسداد دهشتګردي عدالت د عمران خان درو مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي ورسره د شاه محمود قریشي هم دوه مقدمو کې ضمانتونه منظور شوي دي جی عمران خان او شاه محمود قریشي باندې ډېر زیاتې مقدمې جوړې دي نو په درو مقدمو کې دواړو ته عمران خان ته په درو مقدمو کې او شاه محمود قریشي له په دوه مقدمو کې ضمانتونه منظور شوي دي جی بل عمران خان براتلونکي الیکشن کې حصہ اخلي کنه د حواله سره هم ډېر مرګري تاسو کوي نو په توشاخانه کیس کې د عمران خان فیصله محفوظ شوې ده توشاخانه فوجداري مقدمه کې عمران خان اسلام آباد هائی کورټ کې درخواست جمع کړی و چې په هغه درخواست باندې فیصله محفوظ شوه اوس کچري د عمران خان توشاخانه کیس کې سزا معتل شي عمران خان به بیا الیکشن د پاره الیجیبل شي معطل شي مطلب دغه کچري سزا معطل شو بیا به عمران خان دا درخواست چې کوم عمران خان ورکړی و د په فیور کې د عدالت فیصله راشي د اسلام آباد هائی کورټ فیصله د په فیور کې راشي نو بیا به عمران خان د الیکشن د پاره الیجیبل شي په توشاخانه کیس کې د عمران خان سزا معطل شوی و خو سزا یې برقرار ده جی سزا په ماغه سزا را 15 کالو ته داغه نه اهلی و کېد په خاطر او چې هغه لړی هغه ریلیف ملو شوی د کېد نه او د 15 کالو غنا اهلی باندې د عمران خان الریډي اسلام آباد هائی کورټ له درخواست جمع کړو چې په هغه درخواست باندې فیصله اسلام آباد هائی کورټ محفوظ کړی ده خو سناو کړی نه د جوس کله سناویږي دا بیا راتلونکي ټایم کې پته لګي جی بل عمران خان د ټول پی ټی آی ورکرانو د پاره پیغام جاری کړی چې تاسو پر امن اوسئ او قانون په لاس کې ماخلی خپل پر امن جدوجہد جاری ساتئ او د ازادۍ د پاره لړاویږئ د خپل ازادۍ د پاره خپل کوششونه جاری ساتئ او د قانون خلاف مزي د قانون په لاس کې ماخلی ملک توڑ پوڑ مکوي ګمله قدرې وای ماته نه کوي بل پر امن طریقې سره احتجاج کوي که څومره هم بیریرز تاسو درازي نو پر امن طریقې سره هغه رکاوټونه پار کوي جی بل د عمران خان او بشرا بیبي عدت نکاح کیس هم قابل سماعت ګرځیدل دي د درخواست د بشرا بیبي خاون سابقه خاون خاورما نکاح په عدالت کې جمع کړو جی جج سیب ویل چې د خاورما نکاح خبرو ته کوم وګورون دغه کې هیڅ نشته او چون کې هغه درخواست کوننده ده خو دې سره دوه گواهان هم ضروری درخواست کوننده سره په کیس کې دوه گواهان هم ضروری دي اوس دا کیس قابل سماعت ګرځیدل دي او ټول فریقینو ته درخواستونه هم جاری شوي دي بشرا بیبي به هم په عدالت کې پیش کیږي جی بشرا بیبي له هم درخواست جمع شوی دی نوټس لګل شوی دی چې تو په عدالت کې په دغه کیس کې مطلب حاضرېږي جی بل شریف زرموت وو مقدمو خلاف چې کوم دی شریف زلمر په او مقدمو کې ضمانتونه ملو شوي دغه مقدمه په هغه باندې په کې پی کې چې کوم ورکرز کنونشن شو باجوړ دیر سواد 400 پیشاور دغه ورکرز کنونشن چې کوم شوي دي په دې کې مختلف ځایونو باندې په هغه باندې وو مقدمه جوړ شوي دي نو په هغه وو مقدمو کې شریف زلمر وتله د شو دروازو د پاره ضمانتونه ملو شوي دي جی نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیره زیاته مننه والسلام